د دې دنیا مثال داسې دی چې موږ او تاسو په دې باندې ډېر زیات نازیږو چې دا دنیا داسې ده، دا دنیا داسې ده، زه به داسې وکړم، زه به داسې وکړم. یو ورځ ملک الموت راشي زموږ او ستاسو نه روح قبض کي، بل موږ او تاسو ځان ته دومره غرور او تکبر کیو. یو ملګري راته خبره کوله چې په مسجد کې مې اعلان واورېده، اعلان چې څنګه اعلان وشو نو هغه نوم چې کوم واغسته کوم کس چې وفات شوی نو زما ملګري په هغه نوم باندې، نو زما مکمل یقین دا راغی چې یاره زما هغه ملګری جوړ وفات شوی دی. د هغه بار په بازار کې په مارکیټ کې غټ دکان و. وایي زه یکدم راپاڅېدم او لاړم ما چې تحقیقات وکړم. چې کله بازار ته ووتم او لاړم ومې کته نو زما هغه ملګری په خپل دکان کې ناست و. چې کله ناست و نو زما ورسره ګپ شپ وم، زه ورغلم، ما ورته وی چې یاره اعلان مې واورېده او په هغې کې ستا نوم اغسته چې هغه وفات شوی دی. نو بس مخې سره مې سپلی راواچولې او راووتم. ما وی چې یاره معلومات وکړم چې دا ولې په څه باندې وفات شوی دی. وی ما ته داسې وکتل او وی خاندل. ما ته وی یو شعر یې راته ووی، وی ما ته وی چې هم نہ ہونگے تو زمانے کا سانس رک جائے، ہم نہ ہونگے تو زمانے کا سانس رک جائے، دوستو ہم سے زمانے کا دل دھڑکتا ہے. وی که چېرې زه نه یم نو ته به ووینې بیا دا ټول مارکیټ او دا ټول دکانونه دا هر څه به بند دي. زه خو د دې مارکیټ یو مشهور دکاندار یم، زه د دې علاقې یو مشهور سړی یم. هغه دوست یې فرمایي چې زه وخت پکې تېرېده، څه وخت پس چې دی نو په رښتیا باندې هغه دکاندار زما هغه ملګری چې و هغه وفات شو. د هغه خبره زما په ذهن کې وه او هغه چې ما ته کوم شعر ویلو هغه شعر هم ما ته یاد شوی و، زما په ذهن کې و. هغه چې ما ته کوم شعر ویلو چې هم نہ ہونگے تو زمانے کا سانس رک جائے، دوستو ہم سے زمانے کا دل دھڑکتا ہے. وی زه لاړم، ما وی چې د دې خبرې تحقیق خو کوم که نه. هغه ما ته وی چې زه کله وفات شم نو دا ټول مارکیټ او دا هر څه به بندي. وی زه لاړم چې کله مارکیټ ته ورننوتم نو په هغه مارکیټ کې د هغې د خپلو خپلوانو دکانونه مو. ما چې وکتل په هغه مارکیټ کې د هغه د رور دکانه مو. زه ورغلم د هغه رور ته ما وی چې ستا رور وفات شوی نه دی پلان کې؟ هغه وی چې وفات شوی دی که نه؟ نو ما ورته وی چې ستا دکان خو کلو دی، دا ولې؟ و یاره زما دکان چې دی دا د پی او د ماستو دی، زما د رور جنازه خو وروستو چېرته 2-3 بجې ده. ما وی چې د خپل پی او ماسته به خرڅ کړم نو بیا به د هغه په هغه فوتګۍ کې او د هغه په جنازه کې او د هغه په غم کې به شریک شم. وی ما ته هغه شعر چې کوم دی راته مخامخ داسې بالکل په سترګو باندې ښکاره شو چې هغه کله ژوندي و نو څه به وي چې هم نہ ہونگے تو زمانے کا سانس رک جائے، دوستو ہم سے زمانے کا دل دھڑکتا ہے. او راشه په هغه مارکیټ کې د خپل رور دکان دی او د خپل رور دکان هم کولو دی او هغه وایي چې زما دا پی ماسته خرابېږي او د هغه پی او ماستو د خرابېدو د وجې نه ما دکان کولو کړی دی نو که رور مې وفات شوی دی نو څه چلو شو. غون مارکیټ کولو، هر چا خپله خپله دکانداري کوله، حتی چې د هغه غرور هم په دکاندارۍ کې مصروف و مشغول و، هغه هم خپله دکانداري کوله. مونږ او تاسو نن په دې دنیا کې وایو که زه ژوندی یم نو که زه چېرې د دې دنیا نه لاړ شم نو په ما پسې به دا پلانکې خفوي او ما پسې به دا ټول کلي خفوي او ما پسې به دا بس دغه یو څو ورځې غم به ستاسو په کور کې. که ډېره نږدې چاته بیبي ده ښځه ده د هغې به هم د څو ورځې غمي. که ډېر زیات په ځان باندې ډېر بد حل جوړ کړي او د هغې بچو دپاره د نه حلال کتلي نه حرام کتلي، د هغه بچو د وجې نه هغه بچي به مو پسې 2-3 ورځې افسوس وکړي